ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د هرې علاقې د هرې محکمې یو مشر د هغې مشر په وساست باندې چې کوم دی د هر کار یو آغاز کیږي یو نوی سحر په سبا کیږي قدرمنو عزتمندو همدغه شانتې په دې نوي سحر کې په دې نوي سباون کې زموږ سره هغه افسر صاحب چې کوم د ورلډ لایف ټیم سره تعلق ساتي د هغوی سربراه دی نن هغه د کاټلنګ تحصیل یوسي کوی برمول ته راغلی د دې ځای مشران د دې ځای چې کوم جرګه ده د دې ځای چې کوم پارټۍ سره تعلق ساتونکي خلک دي هغه ټول هم دته راغونډ شوي دي هم د دې څه مقاصد دی څه وجوهات دي د هغې به موږ تاسو ته اوس پخپله سجاد صاحب وایي زموږ سره اوسئ سجاد صاحب نن موږ تاسو ته په یوسي کوی برمول راتګ باندې هرکلی وایو د هغې نه پس سجاد صاحب موږ تاسو ته وایو چې دا نننۍ چې کومه ستاسو غونډه ده دا ستاسو کوم مقصد دی د دې په باره کې تاسو د عوام ته لږ رایټ ورکوئ او خپل لږ تعارف سره وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم زه ستاسو شکریه ده کوم چې تاسو دلته راغلي او زما د خیالاتو دا کوم پروګرام دی دا تاسو خپل نشر کولو دغه وکړم زما نوم سجاد دی زه د مردان ورلډ لایف ډیویژن ډي اف او یم ډیویژن فورسټ افیسر ورلډ لایف او زمونږ د مقصد دلته د راتلو د موږ یو کنزرویشن کمیټي جوړه کړې ده چې موږ ته ورلډ لایف کنزرویشن کمیټي ویو او هغه د کوی برمول گیم ریزرو منیجمنټ هغوی کوي نو زما مقصد دا و چې زه راشم او دې کمیټۍ سره میلاو شم د ممبرانو سره اسدا سره جنرال سیکرټري سره او دوی د دا شمولیت چې کوم دی موږ سره کړی دی دا موږ فعال کړو او دوی د موږ هغه ریکویسټ وکړو چې تاسو دې کې د ورلډ لایف کنزرویشن کې تاسو زموږ مدد وکړئ او تاسو دلته په دې کې اکټیو شئ چې څوک کاله راځي یا تاسو منې کوئ یا د دې څوک د کلیوالي کو د بار نه ځکه چې د کلي عوامو د مدد نه د تعاون نه بغیر د یو کار هم داسې نه چې هغه اسان سي وشي نو که دوی موږ سره مدد او دغه داسې جاري وي نو انشاءالله په دې علاقه کې به یو ورځ داسې راشي چې دې کوم جنګلي حیات چې کوم ځنګلي ځناور مرغۍ دي دا به دونه سیوا شي چې خلک به دلته دې کتوله راځي سجاد صاحب دې حوالې سره که چېرې یو مثال کې یو سړی قانون ماتوي یا سړی د قانون خلاف ورزي کوي د هغې دپاره ستاسو څه حکمت عملي ده چونکه دا کمیونټي ګیم ریزرو ده او دلته موږ یو پرمننټ سټاف چې کوم دی ورلډ لایف واچر ورته موږ ویو هغه دلته وي 24 غنټې حاضر وي او بل موږ دلته یو بل قسم اخیستی دی چې هغه د کمیټې په ریکمنډیشن موږ سفارش اخیستی دی چې هغې موږ ته هغې نوم راکړی دی او هغه موږ د یو پروجیکټ چې هغه ګرین پاکستان انډر چلیږي نو موږ هغه سړی د هغې پروجیکټ اخیستی دی نو هغه دواړه کسان چې زموږ دي دلته 24 غنټې حاضر دي دلته ګرځي که څوک دلته راشي مرغۍ ولي یا ځناور ته نقصان رسوي یا د دې هیبیټیټ ته نقصان رسوي یا اور لګوي نو هغه د هغې خلاف بیا کمیټې ته اطلاع ورکوي او په خپله بیا هغې باندې پرچه کټ کوي د هغې نه جرمانې لیکي که څوک داسې وي چې هغه جرمانې ورکول تیار نه وي نو هغه کیس موږ لیږو عدالت ته بیا عدالت چې کوم دی د هغې کیس فیصله کوي او هغه کس قید هم په درې کاله قید هم کیدی شي او په لکونو په جرمانه هم د هغې کیدی شي سجاد صاحب دې کې دا شی خو نشته که نه چې بی مطلب دی دا یو پارټۍ والی دی دا افسر دی یا قانون د ټولو دپاره یو شان دی سر چونکه دا کمیونټي ګیم ریزرو چې دلته کوم دا د دې کوی برمول د عوامو تعاون سره مو جوړه کړې ده او د دې خپله کمیټي ده چې د هغې نوم دی ورلډ لایف کنزرویشن کمیټي نو چې دلته څوک راشي نو هغه که موږ ورته اجازت ورکړی وي یا که موږ یې په سترګې هم پټو او دا کمیټۍ والې چې کوم دي دوی نه پرېږدي اول خو موږ کوشش کوو چې موږ داسې غلط څوک را نه ولو او هغه دلته ښکار وکړي ځکه چې دوی څو په یو شي پرمټ نه یې ورکړی نو هغې له موږ اجازت نامه نشو ورکولی دوی نه لیکل راوړي موږ له چې دا هغه هم د ښکار په سیزن کې عام ورځو کې نه د ښکار سیزن کې دوی کس دلته اپروچ وکړي دوی ولې لیکل ورکوي چې یا دا کس له تاسو پرمټ ورکوي نو هغه پرمټ بیا موږ د دفتر نه ایشو کړو هغه پرمټ هغه سره وي دلته زموږ سټاف والا هم چک کوي او د کمیټۍ والا هم چک کوي بیا چې هغه کوم ښکار وکړي او پیسې موږ ته جمع کړي د هغې 90% حصه چې کوم ده هغې پیسو هغه موږ د کمیټۍ له ورکړو هغه پیسې دوی د دې په د ورلډ لایف کنزرویشن یا بل داسې د عوامي کار وي نو هغه پیسې هغه په هغې کې استعمالوي سجاد صاحب په تلو کې په اخره کې تاسو د پی کې 48 دا کوم علاقې ته چې تاسو راغلي د دې ځای عوام ته بلکې غونډه کې پی کې عوام ته تاسو څه میسیج ورکول غواړئ زما خو دا میسیج دی چې دا ځنګلي ځناور چې کوم دي دا الله پاک بې مقصده نه دي پیدا کړي دا زموږ د الله پاک زموږ دپاره پیدا کړي الله فرمایي چې کلو وشربو ولا تسرفون چې خورئ څکئ خو تصرف مه کوئ داسې بې درېغې مه استعمالوئ او الله تعالی چې زه داسې کسان نه خوښوم نو دا مرغۍ ځناور زموږ دپاره پیدا کړي دي نو موږ به یې دا داسې استعمالو چې د دې نسل هم ختم نه شي او د خلکو ته فایده مو رسي او دا ګیم ریزرو چې موږ جوړې کړي دي د دې مقصد دا دی چې کوم دا مرغۍ دي دا ځناور دي دا موږ د دې داسې طریقې سره د دې نه فایده والو چې د دې نسل ته نقصان ونه رسي او تاسو ته فایده مو رسي نو زه دا ریکویسټ کوم چې د دې ځناورو مرغو دا د دې تحفظ وکړئ د دې ځکه چې د دې تاسو ته
فایدې رسي یوازې موږ ته نه رسي ټولې فایدې هم ستاسو دي که څوک راځي که کار راځي او که څوک سیل سپاټر راځي او که څوک نو تاسو کلي ته به فایده رسي نو په دې وجه تاسو زما دا ریکوست دی چې تاسو د تحفظ وکړئ د حفاظت کوي او په دې کې زموږ ملګرتیا وکړئ ځکه ستاسو تعاون نه بغیر دا موږ ته ډېره مشکل ده چې دا وشي ډیره مننه جی یو جهان مننه قدرمنو عزتمندو د سجاد صاحب خبرې تاسو واورېدې یقیني خبره ده چې کوم مشر نن دلته راغلی دی هم زما استاد علاقې د ښکلا دپاره راغلی هم زما استاد عقل د پوهې دپاره راغلی قانون کو هر څومره وي خو قانون هم یو خپل اصول د قانون هم یو خپله دایره وي ما ورته له پکار دي چې په هر حالاتو کې په هر لمحو کې مونږ خپل قانون فالو کړو قدرمنو عزتمندو زموږ سره په دې وخت کې د پاکستان تحریک انصاف هغه مشر یو عزتدار مشر په جرګو کې هم پاتې شوی په روغو صلحو کې هم دغه عوام ډېرو منډې ترړې ولي د یو سی کوی برمول خلکو هغه له یو ډېر ښکلی عزت ورکړی او د دغه عزت هغه قابل هم دی قدرمنو عزتمندو زموږ سره په دې وخت کې موجود دی نذیر باچا صاحب دغه سره هم خبرې اترې کوو چې نذیر باچا صاحب نن د دا کوم ټیم چې راغلی دی په دې باره کې چې کوم دی نذیر باچا صاحب څه وایي آیا دا د دوی د علاقې دپاره څومره فایدهمند ثابت کیدی شي او آیا په دې باندې عمل نه کول د دې علاقې دپاره څومره نقصاني ثابت کیدی شي زموږ سره اوسئ باچا صاحب ټول نه مخکې مونږ تاسو ته د آزاد ون نیوز په دې شیشه باندې هرکلی وایو بعد د هغې نه باچا صاحب مونږ ستاسو نه وړاندې پوښتنه دا کوو چې دا نن کوم میلمانه زموږ د علاقې ته یا ستاسو د علاقې ته راغلي دي د دوی میشن څه دی او د دې میشن چې کوم دی د دې تاسو ته څه فایده ده او د دوی دا قانون چې تاسو څومره فالو کوئ نو تاسو ته څومره فایده ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه مخکې خو زه ډیپو صاحب ته د ورلډ لایف سټاف ته جهانګیر بھائی ته او زموږ مشران چې کوم ناست دي جنرال سیکرټري صاحب ته سپیشلي او د جرګې ټولو مشرانو ته د خپل طرفه شکریا د غوی ادا کومه په خیر علي ومه تاسو ورلډ لایف باره کې خبره وکړله ډیپو سجاد صاحب چې دی کله چې زه د کمیټې صدر وم او څلور کله ما د دې کوی برمول خدمت کړی دی څلور کله زه د کوی برمول خادم پاتې شوی یم الحمدلله ستاسو دعاګانې وي چې الله پاک زموږ ښه کارونه اخیستي دي نو محکمه ورلډ لایف زموږ سره ډېر ښه تعاون کړی دی نن که تاسو ګورئ کوی برمول کې ګیس دی نو بدی کې د محکمه ورلډ لایف یو لوی کردار دی که نور داسې کارونه دي نو پای کې د محکمه ورلډ لایف لوی کردار دی مونږ له پکار دي چې مونږ د دې ادارې سره ښه تعاون وکړو د دوی خیال وساتو ځکه دلته کې که زموږ سره اکثر لوکل اچراني هغه د کلي خلک دي نو مونږ خلک اکثر داسې کوو چې هغوی سره جګړې وغیره کوو دا مونږ له نه دي پکار ښکار څنګه چې قانون قاعده ده د ښکار دپاره نو مونږ له پکار دي چې کم از کم مونږ په هغې باندې عمل وکړو تاسو ته پته په سردو په سیزن کې 2 میاشتې ټیم وي چې هغې کې باقاعده طور د ښکاري اجازت میلاویږي او څنګه چې ډیپو صاحب ووي نو که هغه محکمه ورلډ لایف ووایي او دوی پرمټ ورکړي خو زمونږ سوشل ویلفیر جرګه کمیټي چې ده الحمدلله هغه یو با اختیاره جرګه ده د هغوی سره اختیارات دي فور دي چې هغوی نه غواړي نو سوال هم نه پیدا کېږي یو سړی راشي او ستا په علاقه کې ښکار وکړي دومره فل فور جرګه ده بیا مونږ له پکار دي کم از کم الحمدلله دا زموږ چې کوم مخکې مشران تیر شوي دي هغوی مونږ ته داسې یو بنیاد ایښی دی چې مونږ له د هغې بنیاد نه زما په خیال اخوا دې خوا کېدل نه دي پکار په هغې مونږ له سیده لار په هغې سیده تلل پکار دي ځکه که نن تاسو وګورئ نو کوی برمول ته د اسلام آباد نه د ټول د پاکستان خلک راځي د ښکار په سیزن کې او دا زموږ دپاره یو غټه د خوشحالۍ او د جرأت خبره ده ځکه چې کوی برمول نن که ښکاره دی نو ډېرې خبرې داسې د مرغو په وجه باندې ښکاره دی او د مرغو پیدا تاسو وي نو یو خو دا و چې کله تېر وخت کې زموږ فرټ کې ډیفو صاحب زموږ 4 کسان نوکران کړي هغه د کمیټې په دغه سره هغې کسانو باقاعده طور ډیپټیانې کولي زموږ جهانګیر بھائی چې دی نو زه به ته دا ووایم چې صفت هسې چا نه کوو خو یقینا دلته کې ډېر په ایماندارۍ او دیندارۍ سره ډیپټي کړې ده زه به ته دا ووایم د ده ایمانداري دومره ده چې زما سره یو ورځ څه میلمانه راغلي وو لکه موږ هم انسانان یو غلطي کېدی شي انسان نه نو زما خلاف هم اف آی آر شو په دې خبره دا د یو جرأت او د ایماندارۍ خبره ده چې زما د دې تنظیم مشري کوله د دې لیډینګ به او باقاعده زما خلاف هم اف آی آر شو نو دا ښه خبره ده موږ له همدغه شان ایمانداران نوکران پکار دي واچران پکار دي چې یاره کم از کم هغوی سره د قانون د قاعدې د هغې مطابق د هغې خیال ساتي د علاقې خیال ساتي او چې کومه ډیپټي ده په کوم شي هغوی ته تنخواه میلاویږي نو دا تنخواه زما په خیال دی الله له تنخواه څه کوي دی په صحیح طریقې ډیپټي کوي نو زه ډیپو صاحب ته هم دا خواست کوم چې بیا د دوی نه بعد زه خبر شوم چې زما په خیال مونږ ته د مرغو دپاره وغیره مونږ وایو چې یاره مونږ ته څه نوی نسل راشي ډیګۍ وغیره جوړې شي
او د مرغو دپاره د هغې د راشن څه بندوبست وکړی شي، ځکه دا د دوی ذمهواري دي. او الحمدلله دا زموږ خوشقسمتي ده چې ډیپو صاحب زموږ سره تیر پیریډ کوم تیر کړی دی، یقینا هغه د هېرېدلو نه دی. هر ټایم کې موږ له عزت را کړی دی، زموږ تپوس یې کړی دی او زموږ سره ډېر ښه ملګرتیا کړې ده. خو د هغې نه بعد کم از کم زم د دې کلیمه د موږ هم ذمهواري دي تپوس کومه. نو زما په خیال د هغې نه بعد د ورلډ لایف چې کم ملګري راځي دلته کې هغه غریبانان هم داسې بېوسه دي، ځکه چې نه زما په خیال د مرغو د فار راشن وغیره راځي، نه نور څه داسې کېږي. نو انشاءالله تعالی دې امید د الله نه کوو چې ډیپو صاحب به دې کې زموږ سره مکمل تعاون کوي. که خیري زموږ به دومره تعاون وي چې هغه ورځ جهانګیر به زما پسې راغی، ما ته خلک ښکار کوي، مې زما به سره دا تعاون وي که زما ورور ښکار کوي نو تا دې قسم چې فایر پې وکړه، داسې ده که نه؟ مې بالکل پې وکړه، موږ دې ملګري یو. ګوره یو مرغۍ ما ویشتله، په هغې څه فرق نه پرېوځي، خو کم از کم چې دا مرغۍ موږ وساتو دا زموږ د دې علاقې ښایست دی، زموږ ښکلا ده. او ډېر خلک داسې راشي موږ له د مرغو په دغه راشي نو کم از کم موږ دا وایو چې یاره موږ له به څه وکړي او کړي دي راله. باچا صاحب ستاسو چې کومې خبرې وکړې یقیني ډېرې ښکلې خبرې وې، خو مونږ ستاسو نه باچا صاحب دا یو تپوس کوو چې تېره ورځ عتیب خان ناغې هغه د دې ځای په ځای دوره وکړه، چونکې برمول چې کوم دی نو دا هم یو د دې علاقو دپاره چې کوم دی د سیل تفریح دپاره یو ډېر ښکلی ځای دی، بل نږدې ځای دی، د دې لاره هم خرابه ده. نو عتیب خان د دې ځای دوره ولې ونه کړه؟ عتیب خان ټیم راولېږو، پای کې سم انجینران وو، پای کې اکسچینج صاحب وو او موږ ته اطلاع وشوله. نو هغوی چې کله زمونږ برمول وغیره چک کړو نو باقاعده طور هغه په نقشه کې هغوی فاس کړو، هغې کې د فارک دپاره او دایم راته وي چې یاره دا ډېر غټ پراجکټ دی، دې کې به تاسو ته بجلي هم راشي، دې کې به دا روډ هم مونږ پوخ کړو. خو چونکې مونږ بیا زموږ خو الحمدلله جرګه ده او هغوی سره مونږ خبره وکړله، نو اوس به په هغې باندې انشاءالله مونږ مشوره کوو. کله مشران په هغې باندې متفق شو نو انشاءالله د عتیب خان د طرفه څه مسله نشته دی، هغه پراجکټ زموږ دی، هغه منظور دی. که خیر چې کم از کم د هر یو شي خپل یو طریقه کاري د ښکار او الله پاک هم مونږ ته دا وایي، ځکه ښکار ښه بد مونږ د خلکو ته دا میسج ورکوو چې یو خو د ټولو ورونو بایګانو ته کلیوالو دوام چې کم از کم مرغۍ دي نو دا زموږ احساسي دي. د شپې ښکار چې کم از کم په هغې باندې مونږ لږ هغې نه فریض وکړو او هغې نه هسې اصولونو هم خبره نه ده. او ځکه چې د شپې مرغۍ شتل هغه اکثر ودي او هغه مونږ خلک راشو ډېر داسې وکړو که نه د هغې سره هغې نسل کې شي او دا ختمېږي. او برحال ښکار دی، د ښکار دپاره خو حکومت پاکستان زموږ دپاره یو ټایم مقرر کړی دی، هغې خپل سیزن دی، نو په هغې کې څنګه عام خلک مونږ له راځي د بار نه ښکار کوي نو پای کې مونږ هم کوو که نه. او مونږ له پکار چې بس مونږ زیات د محکمه اللیف سره تعاون وکړو، ښکار مرغۍ مونږ څومره بچ کړو نو ښه خبره ده انشاءالله، او کوو به داسې او کوي انشاءالله. ځکه چې مونږ تعاون نه کوو نو زما په خیال جهانګیر او دا نور ملګري چې کوم دي د محکمې اللیف لکه دوی خو یوازې نه کنټرول کوي چې نه کوي، نو دا الحمدلله دا زه فخر سره خبره کوم چې زموږ خلک ډېر صحیح دی او سره باقاعده طور مکمل تعاون کوي سره کوي. ځکه زموږ غاړې ته زما په خیال زموږ په شکارګاه کې د ټولو نه زیاتې مرغۍ زموږ په شکارګاه کې دي. ډېر من نجی ګرانو کتونکو دا نظیر باچا صاحب قدرمن عزتمندو زموږ سره په دې وخت کې چې کوم ګران قدره مشران نستی په دې ټوله کې د دې کلي خدرانه درنه مشران ناغون شوي دي. قدرمن عزتمندو زموږ هم دا کوشش وي چې مونږ هر هغه مسله چې کوم دی تاسو ته د آزاد ون نیوز په شیشه باندې کیدو د کمې نه چې تاسو نه خبر یا کومه چې تاسو نه تاسو ته ما مخکې خبره وکړه چې داسې مشران زموږ په علاقه کې شته او الله دې روغ ساتي او الله دې دغه شانتې دوی آباد ساتي په خپلو حدو باندې. که دغه شانتې مشران زموږ په کلي کې او په دغې حکمت عملۍ باندې دوی کارونه کوي نو انشاءالله تعالی زما کې پی کې به په یو ښه صورت کې یو ښکلی کې پی کې جوړېږي. بیا راځو د وطن خبرې ته، که چېرې نن دا صاحب راغلی دی یا نن دا نظیر باچا صاحب لګیا دی نو دا هم زما او ستا د ماحول ښکلی کېدو دپاره لګیا دی. که چېرې مونږ د دوی سره تعاون وکړو، مونږ قانون فالو کړو نو پر روان وخت کې به زمونږ دا علاقه چې کوم دی د ښکلا او د سیل صفا دپاره یو ډېره زبردسته ذریعه جوړه شي، یو ډېر ښکلی ښکلا به جوړه شي. نو مونږ او تاسو له پکار دي چې مونږ د دوی قانون فالو کړو، بل د دوی سره د قدم سره قدم میلاو کړو، کوم سوچ چې د دوی دی چې هغې سوچ ته ځان ورسو، نه که داسې کار چرې مو نه کړو چې په هغې باندې زمونږ ډسپلن خرابېږي، په هغوی زمونږ قانون خرابېږي او په هغې باندې زمونږ د وطن ښکلا خرابېږي. قدرمن عزتمندو راځو د یو شارټ کټ بریک نه پس. یو نوې سهار د مسلو نه ډک خبر، په هر خبر نظر د مظلومانو آواز، بے خطرې ایوانو ته رسول، د هرې برایۍ نه ځان خبرول، په معاشره کې اصلاح کول. راځئ
چې ټول یو موټی شو د خپل وطن آزاد ون آزاد ون آزاد ون. یو نوې سهار د مسلو نه ډک خبر، په هر خبر نظر د مظلومانو آواز، بې خطرې ایوانو ته رسول، د هرې برایۍ نه ځان خبرول، په معاشره کې اصلاح کول. راځئ چې ټول یو موټی شو د خپل وطن آزاد ون آزاد ون آزاد ون.